अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह रीतो से रूह से हाथ और रूह ژوندۍ مونږ هیله ده. بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ د درسونو په دې بهیر کې د 11م ټولګي کیمیا ته نوبت رسیدلی ده. نن که ژوند باقي و ملګرتیا یې وکړه په مولاریټي به غږېږو. مولاریټي عنوان مو مولاریټي ده. د مولاریټي غلظت ده. مولاریټي مونږ تاسې په سی ایم سره ښیو. سی کانسنټریشن اف مولاریټي. د مولاریټي غلظت د حل کیدونکې مادې مولونه کا تعریف یې لیکئ. د حل کیدونکې مادې مولونه په یوه لیتر محلول کې د مولاریټي غلظت بلل کیږي. مولاریټي ده. په تعریف کې یو شی ته هم فکر وي. د حل کیدونکې مادې مولونه په یوه لیتر محلول کې یو لیتر ښیي. مولاریټي خلص نتیجه د هغه ده چې موږ ته په یوه لیتر محلول کې د حل کیدونکو مولونو شمېر ښیي. مثال په ډول که چېرته زه ویم چې 2 مولره محلول مثال زه یم چې 2 مولره محلول دې مطلب داسې ده چې 2 موله حل کیدونکې ماده به په یوه لیتر کې حل شوي وي. که چېرته زه وایم چې 5 مولره محلول معنا یې داسې ده چې 5 موله حل کیدونکې ماده به په یوه لیتر کې حل شوي وي. یعنی د تعریف مو چې وکړو د حل کیدونکې مادې مولونه په یوه لیتر محلول کې عبارت له مولاریټي غلظت څخه ده. تعریف مې ته ولیکلو. زه باوري یم چې تاسې به یاداشت کړی وي. اوس د مولاریټي غلظت واحدونه چې دي واحدونه یې مول پر لیتر یا مول پر دیسی متر مکعب یا مول پر متر مکعب. حل کیدونکې مادې مولونه د حجم په واحد کې دای واحدات دي. مول په لیتر ته مونږ مولر هم یلی شو. مولر دا له مولر څخه هم عبارت دی. کله چې مولاریټۍ کې مثالونه یا بیلګې حل کوئ حل کیدونکې مادې مولونه په سرعت کې لیکئ. راکړل شوی حجم هغه په مخرج کې لیکئ. اوس که چېرته زه وغواړم چې په مولاریټۍ کې ځینې بیلګې یا ځینې مثالونه حل کو نو موږ د مولاریټۍ لپاره فارموله لرو چې سی ایم دا مساوي کیږي ام ضرب زر ملی لیتر او ضرب مولر تقسیم په ام ضرب وی. سی کانسنټریشن اف مولاریټي. د مولاریټي غلظت مساوي کیږي ام د حل کیدونکې مادې کتله ضرب ملی لیتر ضرب مولر. مولر واحد ده. ام مالیکولي وزن ده او وی دغه حجم ده. یا داسې لیکلی شو چې د مولاریټي غلظت دا مساوي کیږي څه شي سره؟ د حل کیدونکې مادې مولونه د حل کیدونکې مادې مولونه
تقسیم د محلول حجم په څه شي نه په لیتر کولی شو په اسانۍ سره مولاریټي ام ضرب زر ملی لیتر ضرب مولر تقسیم په لوی ام ضرب وي د کوچنی ام حل کیدونکي کوم مواد چې دي یا کوچني ام سره ښیو د حل کیدونکو موادو مالیکولي کتله چې دا په لوی ام سره ښیو او وی حجم د یا مولاریټي مساوي کیږي د حل کیدونکي مادې مولونه د محلول حجم په لیتر نه. اوس په دا کې زه یو څو بیلګې یا مثالونه حل کوم. خو مخکې مې یادوري وکړه مولاریټي هدف څه ده که نوی پیښ شوي تاسې دې مثال ته فکر وکړئ. مونږ که چېرته داسې وایو چې 2 موله حل کیدونکې ماده په 4 لیتره محلول کې حل کیږي. مفهوم یې څه ده؟ 2 موله حل کیدونکې ماده په 4 لیتره محلول کې حل کیږي. معنی یې داسې ده 4 لیتره په دا 1 لیتر دا بل لیتر دای هم یو بل لیتر او دای هم یو بل لیتر 1 2 3 ګوره مجموعاً 4 لیتره شول. د 2 چې په 4 تقسیم کو په د هر لیتر کې 0.5 موله کیږي 0.5 موله په دې کې هم 0.5 موله او په دې کې هم 0.5 موله. هدف داسې ده مولاریټي موږ ته په 1 لیتر محلول کې د حل شوو مولونو شمیره ښیي. 2 موله حل کیدونکې ماده په 4 لیتره محلول کې حل شو په 1 لیتر کې به څومره حل شي؟ په 1 لیتر کې به 0.5 موله حل کیدونکې ماده حل شوي وي. یو مثال لیکو. اول مثال 80 ګرامه د سودیم هایدروکساید 80 ګرامه سودیم هایدروکساید په 2000 ملی لیتر محلول کې حل کیږي. تاسې یې د مولاریټي غلظت معلوم کړئ. مثال مې داسې وښیلو. سودیم هایدرو اکساید کتله 80 ګرامه شو. حجم د محلول حجم وښیلو 2000 ملی لیتر. تاسې یې د مولاریټي غلظت پیدا کړئ. کله چې پیدا کوو موږ تاسې فارمول زده ده CM یا مولاریټي غلظت دا به مساوي شي CM دا مساوي کیږي فارمول M ضرب زر ملی لیتر او ضرب مولر تقسیم په M ضرب V. مولاریټي غلظت به مساوي شي. حل کیدونکې ماده کتله 80 ګرامه کړي د دې کوچني ام په ځای زر لیکم چې 80 ګرامه ضرب زر ملی لیتر واحد مولر ده. دا مالیکولي کتله ده. موږ تاسې پوهیږو سودیم هایدروکساید مالیکولي کتله چې پیدا کوو سودیم کتله 23 اکسیجن 14 ای هایدروجن یو 23 14 او یو چې سره جمع کړو دا به 40 ګرامه شي. دا مالیکولي کتله ده. ځکه زه دې لوی ام په ځای لیکم چې 40 ګرامه. حجم یې کړی ده په مثال کې 2000 ملی لیتره ده. 2000 ملی لیتره. آفرین. اوس په دغه ځای کې به لږ اختصار وکړو. دا 3 صفرونه ملی لیتر دا به دې سره سار وخوري ختم شي. دا صفر به دې صفر سره ختم شي. اوته ضرب یو صورت کې به دا ګرام به دې ګرام سره ختم شي. اوته ضرب یو به اوته شي. CM دا به مساوي شي.
اوته، څلور ضرب دوه اوته، واحد فقط چه پوته ده دا ځکه مولر پوته ده. اوته چې په اوتو تقسیم کو سی ام مولاریټي غلظت به مساوي شي له یوه مولر سره. یا داسې ویلی شو چې یو مول پر لیتر، یعنی مطلب یې څه ده؟ مطلب یې د هغه ده چې په نوموړي محلول کې په هر لیتر کې به یو مول حل کیدونکې ماده حل شوې وي. یا کولی شئ دا په اسانۍ سره هم حل کوئ، دومره اوږدې محاسبې ته اړتیا هم نشته. فرض مثال که زه دغه 16 کې حل کړم، حل کولی شو. فرض مثال موږ تاسې ویلي وو چې مولاریټي موږ داسې لیکلی شو، مولاریټي غلظت مساوي کیږي د حل کیدونکي مادې مولونه، د حل کیدونکي مادې مولونه او حجم محلول حجم په لیتر نه داسې هم لیکلی شو. اوس په دغه ځای کې 80 ګرامه خوړو مولګه موږ ته راکړی ده. کله چې زه مول پیدا کوم موږ تاسې ویلي وو چې کوچنی ام بر لوی ام دا به مساوي شي. کوچنی ام راکړل شوي کتله 80 ګرامه ده، وبلیکو چې 80 ګرامه. مالیکولي کتله مې مخکې ته پیدا کړی، سودیم هایدروکساید 40 وه، 40 صفر صفر سره خلاصیږي. اوته تقسیم 4 دا 2 و مخکې مول لګېدلی، اوس نه په غږیم، فقط لیکم چې 2 موله. صورت کې به زه مولونه ولیکم. دا حجم چې راکړی ده دا لیتر ته بدلوم. موږ تاسې پوهېږو چې یو لیتر 1000 ملي لیتره کېږي، نو دغه ځای کې 2000 ملي لیتره دي. موږ پوهېږو چې 2000 ملي لیتره به مساوي شي له 2 لیترو سره. کولی شو ځکه چې په مخرج کې حجم په لیتر نه ده. خیر اوسه. اوس 2 موله روخلم، دا به ولیکو د مولاریټي پوره. مولاریټي غلظت به مساوي شي مولونه څو موله وو؟ 2 موله. موږ تاسې محاسبه په وکړه، ځکه زه لیکم چې 2 موله 2000 ملي لیتره مو لیتر ته وړول، دا شول 2 لیتره. 2 چې په 2 تقسیم کو یو به شي. مولاریټي غلظت به مساوي شي 1 مول پر لیتر. تاسې که وکسئ د هغه ځای کې داسې کې مې چې محاسبه کړې وه مولاریټي 1 مول پر لیتر، او داسې کې هم 1 مول پر لیتر شوه. مفهوم دا چې په 1 لیتر کې به 1 مول حل کیدونکې ماده حل شوي وي. اوس یو دویم مثال در سره یادداشت کړئ. 190 ګرامه د ګوګړو تیزاب، 190 ګرامه د ګوګړو تیزاب په 1500 ملي لیتره محلول کې حل شوي دي. د مولاریټي غلظت یې معلوم کړئ. مثال داسې ده، د ګوګړو تیزابو کتله H2SO4 کتله زده کوونکو موږ تاسو ته راکړي ده چې 190 ګرامه. محلول حجم چې ده، محلول حجم دا یې موږ ته راکړو چې 1500 ملي لیتره. اوس په دغه ځای کې ارسۍ مالیکولي کتله هم پیدا کړو، بیا به محاسبې نه خلاصو. ګوګړو تیزابو مالیکولي کتله چې موږ تاسې پیدا کوو H2SO4 هایدروجن کتله 1 واحد، داسې کې 2 اتومه دي جمع. سلفر جدول کې به کسئ 2 دیرش دي. اکسیجن کتله 14 ده، خو چې 4 کې ضرب کړي
یو ضرب دوه به دوه شي جمع یې دوه دېرش او شپږ ضرب څلور څلور شپېته دوه دېرش دوه چې سره جمع یې کړو اوته نوي به شي دا یې مالیکولي کتله ده که ګرام سره یې وښیم اوته نوي ګرامه به د ګوګړو تیزابو مالیکولي کتله وي ځکه یې د لوی ام په ځای زه لیکم چې اوته نوي ګرامه اوته نوي ګرامه اوس غواړم چې د مولاریټي غلظت یې معلوم کړم دې ته ډیټا یې لیکېږي ټوله ډیټا مو وروسته داسې کې مو ولیکله اوس فقط فورمولو ته لیکو سی ام دا مساوي کېږي ام ضرب زر ملی لیتر او ضرب مولر تقسیم په لوی ام ضرب وی په نتیجه کې لیکلی شو چې سی ام حل کیدونکو موادو کتله یو سلو شپږ نوي ګرامه ومې لیکل یو سلو شپږ نوي ګرامه زر ملی لیتره فارمول کې شته دا به ولیکو چې زر ملی لیتره واحد یې هم مولر ده مالیکولي کتله مه پیدا کړه اوته نوي ګرامه ضرب محلول حجم 500 ملی لیتره اوس که چېرته امکانات وي اختصار به وکړو سی ام دا به مساوي شي ملی لیتر ملی لیتر سره دوه صفرونه له دوه صفرونو سره دا یو پنځه دا به دوه پنځه شي دا یو اوته نوي یو سلو شپږ نوي تقسیم اوته نوي دا به هم دوه شي اوس په دغه ځای کې دوه ضرب دوه څو شوه څلور واحد چې شو مولر شو نتیجه دا چې د نوموړي محلول کوم محلول هغه محلول چې یو سلو شپږ نوي ګرامه ګوګړو تیزاب په 500 ملی لیتره محلول کیږي د نوموړي محلول د مولاریټي غلظت به څومره وي څلور مولره به وي څلور مولره په دې معنی چې فرض مثال دا یو بیکر مو سره ومنئ دا یو بیکر ده په دې بیکر کې زه اول رومي خوستل څلور موله او بخی څلور موله نه بلکې یو سلو شپږ نوي ګرامه یو سلو شپږ نوي ګرامه ګوګړو تیزاب مې وروچول هغې نه وروسته فرض مثال ایدې ساحې ته ورسېدل یو سلو شپږ نوي ګرامه دا محلول ایدې زپره یو لیتر ده اوس ایدې په خاطر څلور مولره په دې معنی چې په د یوه لیتر کې به څومره مواد حل شوي وي یوه لیتر کې څلور موله وبلیکو چې څلور موله حل کیدونکي مواد به په یوه لیتر کې حل شوي وي مثلا د شکل لیکلو نه هدف داسې و چې حل کیدونکي ماده او جمع حل کوونکي ماده حل کیدونکي ماده جمع حل کوونکي ماده دا باید مساوي یو لیتر جوړ کړي داسې باید نه وي که څوک ته وایي چې فرض مثال ته مو ته دوه مولره محلول جوړ کړه داسې نه وي چې ته یو لوښی ورته روخلې فرض مثال دا یو بیکر ده اول ته دې ته دوه موله ماده وروچوي فرض مثال دا دوه موله ماده شوه هغې نه وروسته یو لیتر اوبه هم وروچوي نه داسې کور به نه کوئ حل کیدونکي ماده جمع حل کوونکي ماده دا باید مساوي له یوه لیتر سره شي ځکه چې مولاریټي موږ توسطه په یوه لیتر محلول کې د حل کیدونکي مادې د مولونو حل شو مولونو شمیره ښیي دغه ځای کې د مولاریټي غلظت څلور مولره شوه معنا دا چې څلور موله حل کیدونکي ماده مې روخوسته هغې نه وروسته چې څومره خالیګاه پاتې شوه تر یوه لیتره پوره بکي مې اوبه وروچوله دې ته څلور مولره ویلی کېږي داسې باید ونه کړو چې یو څلور موله پوره کوو هغې نه وروسته یو لیتر اوبه روخلو دې ته یې ورچوو نه حل کیدونکي ماده او حل کوونکي ماده باید یو لیتر شي ځواب یې داسې کې څلور شو که غواړئ چې په لنډه طریقه یې حل کوئ مو تاسو ته مخکې مې وویل مولاریټي دا مساوي کېږي حل کیدونکي مادې مولونه حجم په لیتر حجم ده
مولاریټي دا به مساوي شي 196 ګرامه ګوګړو تیزابو 196 چې په 98 تقسیم کو دا 2 مولر سي یعنی مو مطلب داسې ده چې که 196 ګرامه ګوګړو تیزاب مولونو ته وړوی دا به 2 موله شي نو ځکه دغه ځای کې زه د مولونو په صورت کې لیکم 2 موله محلول حجم مې 500 ملي لیتره روکړی و که چېرته یې لیتر ته وړوم وبه لیکو چې 0.5 لیتره نو په نتیجه کې موږ لیکلی شو چې مولاریټي به مساوي شي مولاریټي به سره کم ته مساوي شي د 0 که ختم کو پوس 0.5 ختم کو یو 0 به پوس ویر کو دا به شل تقسیم 15 به مساوي شي له 4 مولارو سره یعنی 4 مولره په لنډه طریقه هم او د کتابو کې چې کوم فارمول ورکړی د هغې په مرسته هم 4 مولره شول یو دریم مثال یې درش کوو دریا مثال ولیکئ 15 موله سودیم هایدرو اکساید فرض مثال سودیم هایدرو اکساید څو موله 15 موله سودیم هایدرو اکساید په کپي اوبو کې حل کیږي ترڅو 3 لیتره محلول جوړ کړي تاسې د نوموړي محلول د مولاریټي غلظت معلوم کړئ موږ تاسې مولاریټي غلظت په اسانۍ سره ورته معلومولی شو د حل کېدونکي مادې مولونه څو موله یې روکړي دي 15 موله محلول حجم 3 لیتره ده مولاریټي غلظت به مساوي شي موږ تاسې 15 په څو تقسیموو په دروني تقسیموو یو 3 2 پوتې شي داسې که اشاریه او به لیکو چې 3 بیا 2 پوتې کېږي بیا 0 یو اشاریه 6 سره ومنئ مولاریټي غلظت به څومره شي 1.6 مول پر لیتر خپله له مولر سره مساوي کېږي د نوموړي محلول مولاریټي غلظت به 1.6 مولره وي دا و نننې موږ تاسې د مولاریټي غلظت درس چې وموي تاسې کامیابي او روسیات و راتلونکي خپرونه کې بیا انشاءالله پاتې موضوعاتونه بیا بحث کوو کامیاب سره لوړې او بریالي اوسئ